شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو څنګه چې کتی شئ ما سره یو ماشومه او دا یې مور د ما خور ناسته ده. دې وخت کې د انتهایي پریشانۍ په عالم کې ده. د هغه خور سره به هم خبرې کوو خو زما به ریکویسټ یې ول چې دا ویډیو شیر کړئ چې دا مخیر حضرت ته ورسي. د وړې د اپریشن د رسولۍ مسله ده. الله دې په هر چا باندې رحم کرم وکړي. الله دې څوک هم داسې نه محتاجه کوي چې یو ویډیو ته کښیني. دا د یو غیرتي کور سره از داخل پیانو سره تعلق لري. خوښه یې داسې نه ده چې زه دې په ویډیو کې راشم، خو مجبوري ده او مجبوري په انسان باندې هر څه کوي. رب العالمین دې د هر چا پردې وساتي. د دې خور نه به تپوس کوو چې خور مې دونه مجبوره ولې ده. ستړې مه شې خور. خورۍ خپله کیسه وکړه چې ته ولې دونه مجبوره یې چې ته ویډیو له تیاره شوې او د چا مړه نه غواړي خو ته ولې تیاره شوې؟ بس وروره مجبور یو ډېر زیات. ما سره هېڅ بس هم زما نشته. دا ماشومه مې بیماره ده او کور حالات مو هم دغه شانتي دي. د هېڅ درک مو هم نه لګي. بس د دې ډېره مو ګرځوله خو زما نه پوره نه شوه. بس اوس د ډېرې مجبورۍ نه زه تاسو له بس دا دغه کومه چې خیر دی څه د دې له څه مسله ده خورۍ؟ د دې رسولۍ مسله هم د سپینې وینې کمی دی او د سر کې غوټې دي. څوک ډاکټران وایي دا دغه د وجې دي، د رسولۍ د وجې وینې کمی نه. څوک وایي دا کینسر هسپتال له بوځل ته دا ټیسټونه یې وله غټ لیکلي دي چې وکړئ، خو زمونږ وس نشته. ما ډېر وګرځوله صحت کارډ هر څه مو وکړه خو دا هېڅ هم نه کېږي. ولې صحت کارډ باندې خو علاج کېږي که نه؟ نو تاله څه وایي؟ هغوی وایي چې پهله به ټیسټونه کوئ، د 50,000 روپۍ خرچه په دې راځي لا ډېره. نو هغې د پسه به بیا ستاسو اپریشن هم مفت کېږي او بیا به هر څه کوو په نیمه به درسره کوي. خو لا فلحال لکه د دې باندې څه نه کېږي. تر شیرپاو هسپتال پورې زه لاړم او ډېرو مو ګرځېدو، ډېر یو ځای بل ځای. اسما ډاکټر یې اجازت راکړو. ټول وایي دا لکه اوس زموږ د وس خبره نه ده. د دې به وینه برابروي او هغه یو ډراپ په 50,000 روپۍ دی. د میاشتې 4-5,000 روپۍ ما سره کوم ځای دا نه ډراپونو دپاره وینې. خورۍ خفه کېږه مه. کم ملګري چې مونږ ګوري مسافر دي یا په وطن کې دي، د علاقې خلک دی، ای معلومات کولی شي. د خور نه ما تپوس وکړو خو دی وایي چې یاره زمونږ موبایل هم نشو ساتلی، موبایل راسره نشته دی. نو دی سره یو بله زنانه ده چې د ای نمبر دی ماله راکوي. نو هغه زه په سکرین باندې به بیا تېرومه. که څوک هم ورسره مرسته کول غواړي نو په هغه نمبر دی کنټیکټ کوي. هغه داسې کورنۍ ده. خورۍ پای دي مطمئنې یې سره چې سره څوک رالیږي د ملګري؟ ما سره ډېر لاس کوي او ډېر مدد را سره کوي او هغه لکه مدد کوي ډېر. هغی باندې زما ډېر اعتبار دی. بس الله پاک باندې په هغی زما سره ډېر دغه وکړو کوي. اوس هم لکه دا نمبر پکې زه ورکړم که نه؟ تاسو د هغی نمبر ورکوئ. ملګرو زه به دغه خور نمبر بل ورکړم. دی چې کوم څوک یادوي مونږ یې خیر دی په دغه خور خو مې نوم وایستو خو مونږ یې نوم نه ایستل غواړو. رابطه ورسره کولی شئ او تپوس ترې کولی شئ.